الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو کچری یو کس وفات شولو او په دې کس باندې ډېرې زیاتې روژې پاتې وې، همدارنګې ډېر زیات منځونه به پاتې وو، نو دغه میت طرف نه ورثه په طور احسان فدیه ورکوي. نو آیا دغه فدیه په څه طریقې سره ورکوي؟ یوه فدیه په څو کسانو باندې تقسیموی شي، یا دغه ټولو منځونو ټولو روژو والا فدیه دا یو کس ته ورکوی شي که جدا جدا کسانو ته به ورکوي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو که چیرې یو کس وفات شولو نو میت طرف نه ورثه په طور احسان فدیه ورکوي. نو دا به دغه طریقې سره کوي چې د یوه منځه د یوې روژې فدیه دا صدقه فطر برابر ده، او صدقه فطر دا په اکام 2 کیلو غنمو کوم قیمت ده، دې برابر کوم قیمت ده، دا د یوې روژې د یوه منځه هغه فدیه ده. نو داسې هم کولی شئ چې ټولو منځونو ټولو روژو فدیه دا یو کس ته هم ورکوی شئ، او داسې هم کولی شئ چې دغه ټولو منځونو ټولو روژو فدیې چې کومې دي دا جدا جدا کسانو باندې هم تقسیموی شئ. خو لیکن دومره ده چې یوه فدیه دا به په ټولو کسانو باندې یعنې څو کسانو باندې نه تقسیموئ، بلکې یوه فدیه دا به یو کس ته ورکوئ، او ډېرې فدیې چې کومې دي دا په څو کسانو باندې تقسیموی شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.